خو رب العالمین په دې ټول کائنات باندې داسې نظر اچوي په دې خپلو بندګانو باندې الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا او ګوري چې څوک د شپې تهجد کوي او څوک جړاګانې کوي او څوک د شپې د خپل رب مخالفت کوي غلاګانې کوي ګناهونو پسې روان دی د رب کائنات حکومت دی دغه منشا او دغه مرضی به چلیږي والله الغنی وانتم الفقراء اغه غنی دی او مونږ ته وایي تاسو خو فقیران یې او مونږ فقیران یو وخلق الانسان ضعیفا او مونږ ضعیفان هم یو کنن د دې خبره احساس پیدا شي چې او الله تا خو سترګې راکړې وې او هغه سترګې ستا د مرضۍ خلاف استعمال شوې تا ځواني راکړې وه ما ځواني ستا د اسلام او ستا د دین په مخالفت کې استعمال کړه وخت جان مال تن من دن ستا د مرضۍ ستا د حبیب د محمد رسول الله د مرضۍ او د منشا خلاف استعمالی کی لګیا ده تاسو داسې نظر واچوئ نن مسلمان د غفلت هغه انتها ته رسېدلی هغه مسلمان لګیا دی بل مسلمان ته تکلیف رسوي دا تصور نه و موږ ته یو سبق میلاو شوی او هغه سبق محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار دا سبق منگ تا ملاو دے اشداء علی الکفار دا سبق منگ تا ملاو دے رحماء بینهم دا سبق منگ تا ملاو دے میلما باور کر راغے ڈیوہ بے مڑکڑ پخبل بے لوگا تیرا ولا میلما بے مڑو دا سبق منگ ته ملاو دے اے دا سبق منگ ته ملاو دے چی دے یو چیلی سرو پا وو کورونو بے گرزاو دی گاونڈیان بھئی منگ کشت دویل ورکی منگ کشت دویل ورکی واپس با ہم اغی کور تراغے دا سبق منگ ته ملاو دے دا جہاد میدان دا تند حالت دے یو ملگری وی مالو بو مشکزی والا غطو بو ورکڑی غدا سی خلی تکڑی خواہ کی بل ویل مالا ہوبا ناغنس کلی اغاغ بل ملگری لور کڑے خواہ کی بل وی مالا ہوبا او اغنس کلی اغاغ بل ملگری لور کڑے منگتا دا سبق ملاو دے درے وارا دا تند پا حالت کے دی دنیا نا رخصت شو منگتا دا سبق ملاو دے منگتے انسانیت خود لے دے تاسو نظر واچے وی آیا دا دغی سبق دہرائی کی گیو کھنا آغا زندگی آغا دا ابو بکر صدیق صداقت آغا دا حضرت عمر دا عدالت انتہا آغا دا حضرت عثمان سخاوت حیا دا حضرت علی شجاعت بہادری دا بلال حبشی دا عشق و جنون انتہا آغا دا بی بی فاطمی دا حیا صادر آغا دا خولا سودا خدیجت الکبرى دا عفت و پاک دامنین ڈک زندگی اے دا سبق منگتا ملاو دے منگتا ملاو دے دا تقریر او بیان نوے دا دزڑا اغا دردو ندی اغا فریاد دے اغا زاری دو اغا منتو ندی کنن تاو آوری دلا او تا پا عمل کے راوستا چی دا اغی زول سبق
दोहराई लाजिमी दा द शपे द तहज्जुद चढ़ागाने वे दा सबक मंग मिलाओ दे कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन दा सबक मंग मिलाओ दे व बिल असहार हुम यस्तगफिरून दा सबक मंग मिलाओ दे ततजाफा जुनूबहुम दा सबक मंग मिलाओ दे वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा दा सबक मंग मिलाओ दे ए काश बरस जाए यूं ही नूर की बारिश ईमान के शीशों पे बड़ी घास जमी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजो तख्त खत्म नबूवत हुसैन अहमद मदनी साहब। माता वګورئ کله چې په شیشه باندې ګردونه پریوزي او ته پکې ګورې نو تا ته به پکې ځان نه ښکاري. نن د ایمان په شیشو باندې دومره ګردونه پریوتل چې نن موږ ته د بل مسلمان دردونه نه ښکاري. نن موږ ته د ګاونډي حقوق په نظر نه راځي. نن زموږ دی وړې ژبې دومره بغاوت کړی دی. وګوره غیبت کې ګانو بجانو کې مصروفه ده، تهمتونو کې مصروفه ده، بے حیایۍ کې مصروفه ده، فحش گویۍ کې مصروفه ده. وګوره زموږ وخت جان مال نن د رب د منشا خلاف استعمالي کې لګیا دی. وګوره د مسلمان د بچي واده دے زړه کې درد پیدا شي د ګانو بجانو پروګرام یې پکې جوړ کړی دی او بیا خلکو ته ویناګانې کوي وایي زما د بچي واده دی او تاسو ټول وګوره زما په خوشحالۍ کې شریکېږئ. ښه ما وې داسې وینا مه کوه، داسې وینا کوه، داسې وایه خلکو ته کارډونه چاپ کړي دي چې تاسو به راځئ. ښه ما وې داسې وایه چې زما د بچي واده دی ما باندې الله رحم کړی دی. ما ته زوی راکه زلمی شو نن د واده قابل شو. زه خپل الله خفه کومه، زه د خپل رب خلاف بغاوت کومه، زه اعلانیه ګناه کومه. ما د ګانو بجانو د بے حیایۍ مجلس جوړ کړی دی. زه خو خپل الله خفه کوم، تاسو هم راشئ چې په شریکه باندې خپل الله خفه کوم. ما وې داسې ویناګانې کوه. ورشه جومات ته لاړ شي او 2 رکعته لمونځ وکړه، وجاړه خپل الله ته چې الله په دې فقیر دی دومره احسان دومره رحم وکړه چې زوی دې ورکړ نن زلمی شو نن د واده قابل شه. الله په کومو الفاظو ستا شکریه ادا کړم. مسلمان تابه ده مسلمانۍ ترجمانی کوله، مسلمان تابه د صحابو د زندګۍ ترجمانی کوله، مسلمان تابه د ننګ او غیرت ترجمانی کوله، مسلمان تابه د صحابو د دردونو ترجمانی کوله. د یو قوم سره د قرآن ورسره، د یو قوم سره دی، د یو امت سره دی قرآن عظیم الشان ورسره، اغه سره دی د محمد مصطفی سرور کائنات نسبت ورسره، د اغه سره دی دین ورسره، اغه سره دی اسلام ورسره، اغه سره دی مدرسه جماعت ورسره، او اغه سره دی مدرسه او جماعت ورسره. د یو قوم سره دی د محمد بن قاسم د بهادرۍ تاریخ ورسره، د یو قوم سره دی د داسې یو پیغمبر د زندګۍ د دردونو تاریخ ورسره. ورشه بدر مطالعه کا، حنین مطالعه کا، تبوک مطالعه کا، قرآن مطالعه کا، پتہ به ولګي هغه قوم دی بیام د غفلت په خوب ودی، هغه قوم دی بیام د خپل رب خلاف بغاوت کوي. ډیره د افسوس خبره ده. زه په دې خیال نه ویم چې زه تاسو ته تقریر کوم. په تقریرونو کې خو زموږ مرۍ ستړی شوې، په چغو چغو م زړه ستړی شو.
تب کله د غفلت د خوب نه راوچت شي ورشاغ ظالمانو د فلسطین مظلوم مسلمان په وینو کې ولمباو انما المؤمنون اخوة وی تاسو رونه دا څنګه رور ولیدا ننم د مسلمانانو د کور نه د ګانو بجانو आवाज راځي په یو کور کې مړ شوی دی دغه زړه غمجن دی په بل کور کې واده دی هغه په ډول کور ایښی دی دی ورته وایي مه کوه ماته تکلیف دی هغه ورته وایي که تکلیف دی نو تا ته دی که نه زه خو ستا دپاره اوس خپله خوشحالي نشم بربادولی بله ورځ نوجوانان چکر له روانو ځان پسې غټه پیټۍ کېښودې وګډېدل لارې بنده کړې وه موږ بیان له روانو ما دې ملګرو ته وی دا لار ولې بنده ده وی نوجوانان چکر له ځي او ګډېږي لګیا دي لارې بنده کړې ده نو چاته ویډیو کړې وه نو په هغه ویډیو باندې چا لیکل کړي وو نو ما ته یو ملګري مولانا صاحب دا لیکل خو لږ وګوره ما چې هغه لیکل وکتل هغه لیکلي و زړه کې مې درد پیدا شه وی د دې بې حسه قوم نه د دې غفلت په خوب اوده قوم د دې نوجوان نه د فلسطین هغه مظلومه خور دا تم او امید ساتي چې دنه به محمد بن قاسم جوړیږي او دی به راځي او زما د حیا د صادر دفاع وکړي اقبال تیری قوم کا اقبال کو گیا ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کو گیا آؤ نن زما زړه جاړي ما سره الفاظ نشته دی هغې خور ته زه ملامت یم هغې مور ته ملامت یم هغه رحمتا للعالمین پیغمبر ته زما سترګې ټیټې دي زه ملامت یم هغه ابوبکر صدیق او هغه صداقت ما سره نشته هغه د حضرت عمر عدالت ما سره نشته وګوره د ظالم ملګري دي مظلوم پورې خلک خنداګانې کوي او موږ سره د حضرت عثمان سخاوت نشته موږ سره د حضرت علي شجاعت نشته دی موبایلونه یې راله په لاس کې راکړل ډرامې او فلمونه یې راله جوړ کړل چې تاسو دا ډرامې ګورئ تاسو دا ټیک ټاکې کوئ د لایک او فالوور په چکر کې تاسو د خپل عزت جنازې وباسئ تاسو بل سلطان صلاح الدین تاسو بل محمد بن قاسم نشئ پیدا کولی او مسجد اقصا منگ ملامتی بگستا پختن نشو کولی منگ ملامتی عافیہ صدیقی خور و مور منگ ملامتی بگستا پختن نشو کولی او منگ ملامتی اغزال باد رازی ڈاکٹر عافیہ صدیقی توی بیگا د شپې خو محمد بن قاسم نو راغلی دل عالم کفر د سلطان صلاح الدین قبر لا لتی ورگئے او اغتوی روچت شدوی بل سلطان صلاح الدین نشی پیدا کولے دوی بل محمد بن قاسم نشی پیدا کولے زړونه مسخ شوي دي پته نه لګي څه چل را باندې شوی دی کومه شپه چې په قبر ده او دا ټوله دنیا را جمع شي دا شپه تاله په کور کولی نشي مسجد اقصا پر فدا عمر روا کرتے چلو یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشاں کرتے چلو نعرے تکبیر نعرے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت
हुसैन अहमद मदनी साहब, कारी सैफुर्रहमान साहब, सुल्तान सलाहुद्दीन पे यौ जंग के द यहूदो यौ कमांडर मुहासिरा का चितूरे पसे राव विस्तलो दा सरे ते वह आगा कमांडर वर्तवेल वही तखुब मा कत्ल के जब मर्शम खोयात साता भंग बस्ता सुप नस्लुनो के दासे कारो को दासे जहन साजिबो को दासे बखपल तबलीग हो चलाओ चे मोरबा ब्या दासे जुर्रत नशी कावले चितबुल सुल्तान सलाहुद्दीन पैदा की कलचे मोर बाजारों तशवा उगोरद प्रदी दुकानदार मखे त कोलाओ मख सरतोर सर नास्तदा जड़किम दर्द पैदाशी दागी तस्वीर द साबुन पे पैकेट खर्सीगी दागी तस्वीर पर साइन बोर्ड बांधे लगे दले चा दे टिकटॉक को तो उखे जवले चा दे बेहयाई इंतहा तो वरसा वाले आओ मंग तो जरूरत दे मुआशरे तो जरूरत द आलम इस्लाम दिफा तो जरूरत द खत्मे नबुवत दिफा तो जरूरत ज़बयम या बनेम ज़मा ददीज़े दा नास्त खबरा याद साथे कम प्लार द बची पर तरबियत की गफलत के गट मोबाइल वर लपलास के वर कड़े दे गट मोबाइल वर लपलास के वर कड़े गेमों के टिकटॉकों के बेहयाई के नशो तमाशों के मुब्तला दे दर्द दर्द ने दर तवेमा दा बचेस्ता पलास नाराजी सिर्फ स्ताद कोर्द पारा नो स्ताद लाकीद पारा नो स्ताद मल्क द पारा नो द टोल आलम इस्लाम द पारा स्ता बचे द बर्बादी सबब दे याद साता दिल कुरान पलास के वर्का अबल वरस चायो दुकान के मेल मानकड़ो वही मौलाना से मंगसर बचेस के दुचिया दुकान तो वर्णन वतम नौजवानान जमंग मुलाकात लराक लदा दुकान डक शो बलक साथ के नगो दुकानदार कुरान शरीफ के खौदे हो चिमादा से अगर कुरान शरीफ तो कतल लड़के में दर्द पैदाश मागा नौजवानान होते हुए मवेदी ख्वाराशी टोल जमा ख्वाल राग लमाई मोबाइलों न रहू बासई टोलो मोबाइलों न रहू विस्तल कना माँ तो गो रही माँ पागा मोबाइल बांधी दासी गुती रख के लिए दासी वल्ला द मोबाइल पर स्क्रीन बांधे पर शीशा बांधी दूड़ा नवा डेर दर्द दर्द ने धरता है मब्या में कुरान रवा किस्ता और चिकले में पर कुरान बांधी गुती रख के लिए दा गुती में पर दूड़ो बांधी दूड़ जानिश बावेदा अल्लाह बंदे गालो तासु संगदा गर्दुना बर्दाश्त कवे दुमरा वफादार मर करे और दागदा हाल ने दुमरा वफादार मर करे पाल मारे की जोड़ शा दुमरा वफादार मर करे भाइयों जुबात की तो कुरान शरीफ नु अलमारे रखोला उकड़ जोला गानो पे जाली अच्छा वाली दी बाले चिटई राकड़ा बयान जमादा से उकतला बागीली कली नारवे जमन कुरान उसवजो स्वीडन जमन कुरान उसवजो ओरे वर्तवाचो बे डस्टबिन त लड़का वही पदे बांधी बयानों का मवे आओ बेहुरमती कड़े जब बयान हुकम जगो बखपल फरियाद हुकम तन तपूस को मत चिकोर तलाड़ शिकना और ताक के दिकम कुरान शरीफ भी खेल गिरा वाखल सुम्र दूड़ी पे प्रती थी
ورشدا گردونه تی وسنډا سوک وفا کولې شي زن کدن کی وفا کوي سوک وفا کولې شي قبر کی وفا کوي دا د دنیا دوستان رشتہ داران دوی به د دې زینه اوچت کې په منډه منډه به روان کړي بیګاله د شپې لګې سترګې پټې کو محسوس که خپل مرګ الموت یاتی بغتتل محسوس کا چې ملک الموت راغی او مانه روح واغسته الته به یو کنده کنستی د خاورو بالغ به الته به دې سملی او لوی لوی تیږې به در باندې کیدي او د خاورو سلی به در باندې ودرئ موره په دې خیال چې دا تقریر دی محسوس کا د زړه په غوږونو واوره دې ځای نه چې اوچتېږې چې رب سره تعلق جوړ شي دې ځای نه چې اوچتېږې د محمد مصطفی د دردونو احساس پیدا شي دې ځای نه چې اوچتېږې د مور تکلیفونه د پلار دردونه احساس پیدا شي دې ځای نه چې اوچتېږې خپلو علماو سره مینه او محبت پیدا شي دا ټول خلق به در ناراضي او ته به یوازې پاتې کېږې کله چې مړ شي او په قبر د خزې ولګي دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګي خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي وګورئ ورته بیا ورله دا زنه په سپینه کپړه تړلي اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون بیان ته په دې خیال وکړه چې دا څوک لګیا دی ته په دې خیال کښېنه ما ته زما مرګ بیانېږي ته په دې خیال واوره ما ته زما قبر بیانېږي ته په دې خیال واوره ما ته زما د زندګۍ مقصد بیانېږي ته په دې خیال واوره ما ته روز محشر میزان بیانېږي زه به څه کومه پولیس رات بیانېږي زه به څه کومه ما ته سختې خبرې بیانېږي زه به څه کومه ان بطش ربک لشدید زه به څه کومه ولا یوثق وثاقه احد زه به څه کومه ولا يعذب عذابه احد زه به څه کومه یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم ویریږئ د خپل ربنا زه به څه کومه ان زلزلة الساعة شیء عظیم چې عظیم الشان زلزله به راولي زه به څه کومه با پخپل د خپل ژوند سپرلی سي زلی ما کرلی دی ازغی د ځان د پاره الله ګیریم د ګناه په سمندر کې راوچت مې که ډوبېږم مددګار الله چې ته مې راوچت نه کې موږ خو د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږو روان یو که نه نم د بچي تربیت وکړو د خور ته د بیبي فاطمې د حیا صادر په سرک نم خزی ته د خولا سودا خدیجة الکبرى زندگی وښودله نم خپل بچی ته د حسین د معوذ د بهادرۍ خبرې وکړې نم خپل اولاد ته د ختم نبوت دفاع وښودله نم روزگار په هغه طریقه په کومه طریقه چې ما ته زما رب وای ما ته زما پیغمبر وای نم حقوق الله وپېژندل نم حقوق العباد وپېژندل مثال همدا هغه نالایق سټوډنټ دی هغه نالایق طالب علم چې ټول کال تیر شو او د سکول او د مدرسې مخ ونه کته او بیا ایگزامینیشن حال دی او د پیپر ته ناست دی او پرچې وکتل په یو سوال باندې نه پوهېږي دی به څه کوي چغې ورته وهه سبا بېګاله مرګ دی دې نوجوانانو ته زه اکثر نصیحت کوم داسې وخاندي مړه مولانا صاحب وایي موږ لا څه لیدلي دي پرېږده چې لږ وګډېږو
پریدا چې لګا بے حیایو کو پریدا چې لګ خپل الله خپکو پریدا چې لګ محمد رسول الله خپکو واپس جائے صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے راوڑا دے بچو لگو حرام راوڑا حلال راوڑا دل تا لوگا تیرے گی دل تا گرمی تیرے گی دل تا سخت تیرے گی دل تا تکلیف تیرے گی خو یو رز دا سی دا یو جون دا سی دے چھ نختمی دن کے جون دے التبے برداشت نکے کلا بدا مخ کو رزو کی یو سڑے ډیر خپل کور ډیر غټي بنگلې ځان له جوړ کړي بس مرګ خوشته کنا سړی وفات شو او چې کله وفات شو نو د جنازې ټیم نږدې دی او بارانونه شروع شو داسې ځای نه و چې خلکو پکې د جنازه کړی وی نغه علما را جمع شو دغه وارثانو پسې سوال جواب وکړه چې د جنازې وخت هم تیریږي او دلته باران هم دی او دا کورونه هم د جوړ کړي دي ډېره خواري هم کړې ده موږ به داسې وکړو چې د ده په دې کور کې به دننه غټې غټې برنډې دي سوری دی نو هلته به د ده دا جنازه وکړو د کور نه سوال جواب راغی وی موږ د نوي کور ابتدا په مړو باندې نه کوو دا بے وفا دنیا دا بے وفا دوستان چې تا په الله خپه کړی دی پرون دغه ځای کې واده یقین وساتئ کتاب تی نشو کتلی داسې په دې ډولکو راایښی و ما تپوس وکړو ویل که دا واده د چا و ما ته مولانا صاحب خبر خو نه که نه دا واده چې و که نه دا د یو مسلمان د زوی واده او د عیسایانو سره دوستی ده او هغه عیسایانو ورله په دوستۍ کې ډمان راوستی دي او د شرابو محفلونه دي او د بې حیایۍ ماحول یې جوړ کړی دی دا زمنګ نوجوان دی او منګ ورته د فلسطین او د غزا خبرې کوو چې مسلمان په تکلیف کې دی په کم اختر کې چې منګ خپلو بچو له جامې او پیزار اخیستل په هغه اختر کې یو پلار د ایرو په ډیران کې د خپل بچي د بدن اندامونه لټول گرم غزے دے چی پا کمزے اور بالی گی سخت و تکلیف خپاغوی دے منگ دا خپتا نشتا المؤمنون کرجل واحد وی تاسو یو بدن یی زان سر سوچ بکار دے منگ یو بدن یو کنا یو وڑو کے ماشم نا مورشتا نا پلارشتا نا کورشتا دمر سختی دمر ظلمونا دمر تکلیفونا اے ٹینٹونا تقسیم دل کنا او یو وڑا ماشم راغلا او اغتا وی سوال ورطا کئی ورطا پا جڑا شوا سہر نواخل تر ما خام پوری چرته کې زد دمې زینم مم ستړی را پرېوزمه د مور غېږه کې شپې تېرېدو ته کټ پوزی نه مومم نه مو د سر د پاسه سفر شته دی زموږ کورونه کنډر وران پراته دي موږ ظالمانو در په در کړي لوښي لرګي په بیابان پراته دي چا کره لاړ شم چا ته وجاړمه په دې ماحول کې خپل پردی نه بمم ستړی را پرېوزمه محسوس کئی دی یو بل دردونا اوخ کی وچول ازده کئی بگتا محمد رسول اللہ دبل دا اوخ کو دا وچولو احساس پر خو دے دے دبل پا دکھ درد کی شریکی دلی راتا پر خو دی دی
د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي. الله در لخکل علما در کړي نوجوانان دي ماشاءالله. 2 میاشتې مخکې لګیای مولانا سے مونږ ته به ټیم راکې. زمونږ ډېر ښکلي خلق دي او خامخا به راځي او مونږ ته به ټیم راکې. زمونږ مدرسې ته زمونږ جومات ته به فایده میلاو شي او ډیره فایده به میلاو شي. وګوره ستاسو خیرخوا دي که نه. بله ورځ یو مولانا صاحب خپله مدرسه کې ناست و. زمونږ ډېر ښه ملګری دی. دیوال ته ډډه والې وه جړلې. بھائی مولانا صاحب ولې جاړې دومره غمجن یې؟ ما ته یو طالب علم راسره و 27 سپارې په یادو باندې زده کړي دي. 20 سپارې بغیر غلطۍ به روزانه دا 20 سپارې اورولې شوې. خدا دې قاري صاحبانو ته پته ده داسې ذهین طالب علم. ما وی دا خو د خوشحالۍ خبره ده نو اوس ولې خفئ؟ ما ته مولانا صاحب هغه ماشوم مدرسه پرېښوده ولاړو. زمونږ هغه رور سره دوستانه وه. ما ورته ټلیفون وکړه. ما وی دا رور دی ډېر قابل دی ذهین دی استادان هم ورپسې ډېر خفه دي. الله تعالی دا درد او دا فکر او دا غم دی علماو له ورکړی دا زمونږ په جومات کې چې په 10,000 او 5,000 تنخوا باندې ناست دی. موږ سره په مدارسو کې شیخ الحدیث شیخ القرآن په 10,000 تنخوا باندې. موږ سره د حفظ استاذ چې 3 بجې واړه اوچت کی که نه او شپه ورځ لګیا دی د قرآن درس و تدریس کوي. لګیا دی دغه استاذ ته موږ 7,000 روپۍ تنخوا ورکو. 7,000 روپۍ د یو کور د پیو خرچم نه ده. زما بل ورځ یو ځای کې بیان و د بناتو مدرسه وه. فهغه مدرسه کې 9 استادانو د 9 استادانو په شریکه باندې 25,000 روپۍ تنخوا وه. ما چې په حساب وکړه څه کم 3,000 روپۍ د یو استاذ تنخوا راتلله. مړه ته په دې 2,000 روپۍ د جومات له څوکیدار ونیسه مجمع ورکوه مچاته سبق خایا ایسم مکوه خوا ان اجری الا علی الله. دې دپاره نه ویم چې منګې اجر د دې دنیا د خلکو نه غواړو. تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیری راہ گزر کی زمین کی سخی ہمیں تو سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہاں سخی. بچے ستاسو دے و غمجن هغه دی پریشانه دی. نو ما یې غرور ته ټلیفون وکړم دا دې مدرسې ته راولېږه. ما ته مولانا صاحب ته خو د دور گردان خبرې کوې هغه نه خو فرض مونځ هم پاتې دی. ما وی دا ولې؟ ما ته وی مور ورله موبایل اخیستی دی بد نظرۍ کې گیمونو کې او ټک ټاکو کې مبتلا شم. سبا بل ورځ یې ږیره لرې کړله رو رو یې ټوپۍ کوزه کړه بیا یې اخته جوړ کړي دي. نو د یو سایډ ته یې سر گنجی دی او د بل طرف ته یې ویښته دي او بیا رو رو غلطه سوسایټي او غلط ماحول نشې تماشې. بل ورځ شاه صاحب اجتماع وه. سید الله شاه صاحب دارالایمان مرکز کې ما سره یو ملګری میلاو شو. په هغه اجتماع کې یو نوجوان هلک ورسره و. ما ته مولانا صاحب دا زما زوی دی. ما یې د څومره عمر دی؟ وی دا د 19 کالو دی. ما وی دا په د څه چل شوی دی؟ ما ته وی د ده دماغ و کار پرېښی دی بس دا لیونی دی په ځان نه پوهېږي. کور نه وځي ټوله میاشت ورکي بس د پسې ګرځو. مور غریبه په سرو سترګو جاړي. ما وی د ده دا حالت ولې داسې شوی دی؟ دا څه وجه ده؟ سترګو کې دا اوښکې وې ښه د هغه پلار دردونه تاسو سره شریکوم که نه. ما ته مولانا صاحب غلط ماحول ته رانه لاړو او ظالمانو په نشو باندې راواړو په آیسو باندې اخته شوی دی. هغه نشو تماشو ورله دماغ ختم کړی دی.
ګوره دا بچی دا ډیر قیمتي سرمایه ده چې الله موږ له راکړې ده. موږ اجرو ته پرېښی دی، ټوله شپه په اجرو کې سنوکرې او کریمبوډونه کوي. بیا راشي مولانا صاحب زما بچی زما قدر نه کوي، زما احترام نه کوي. ما وی تا زما منله، ما ویل قرآن ورله په لاس کې ورکا، ما ویل مال یې راکه چې د وخت جناد بغدادي مې درلته جوړ نه کو، پګړۍ مې ورته په سر نه کړله او په دې منبر مې کېننولو، او که د دغې مور د قدمونو لاندې جنت ونه لټاو. ای پلاره که ستا په رضا کې د الله رضا ونه لټول او تاله په خپو باندې زور کول نه، ستا خدمتونه نه کول، د نما د معاشرې بهترین انسان جوړ نه کو. ای دا د عزت تاج مې ورته په سر نه کو، او که د ده نه ما د ختم نبوت مجاهد جوړ نه کو، نو بیا وایه مولانا صاحب ستا ما سره وفا نشته دی. راولئ او کېنوئ د خپلو علماو سره، راولو به کېنو به که نه انشاءالله. ما خو ستاسو انشاءالله وانه اورېده. شیخ صاحب به سبق ښودو او سبق به ښودو، جذباتو کې به راغی، نو موږ ته به ویې لکه وایي تاسو پوه شوئ که نه ما هسې شور جوړ کړی دی، څه پوه شوئ او که نه. خپل بچی به راولئ او د دې علماو ته به حواله کوئ، انشاءالله علماء به پیدا کیږي. دا فکر الله دوی له ورکړی او ډېر د سختو او تکلیفونو نه وتلي خلک دي. ما ته پته ده، ما ته پته ده، زه پوه یم په دې خبرو باندې، د دوی دردونه، د دوی تکلیفونه چې په دې زړه کې کم پټ ساتلی دي که نه، په مختصرو الفاظو کې، په مختصر وخت کې زه هغې له د الفاظو شکل ورکوم، بیا به درنه اجازت غواړم خوا د دوی قدر وکئ. الله به تاسو ته د دواړو جهانونو کامیابی درکړي. خوا چا عالم سره مینه وکړه، محمد رسول الله وی د ما سره مینه وکړه، چا ما سره مینه وکړه، د الله سره مینه وکړه، چا الله سره مینه وکړه، الله به په خپله ذمہوارۍ جنت ته داخل کړي. ما ته ګورئ، نن زمونږ په ګاونډ کې دی، نن زمونږ په مدرسه کې دی، نن زمونږ په جماعت کې دی، نو موږ سره قدر نشته. تاسو بیا د دوی جنازې ګورئ که نه. امام احمد ابن حنبل وفات شو، جنازه د بغداد په ښار تېرېدله، 20,000 یهودیانو چې جنازه ولیدله نو بے اختیار کلمہ ویل و مسلمانان شو. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے اٹھے، وہ نوائے دل بری ہو یا ادائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. دا سی ممڑ کے گا چی دا خلق پٹ پٹ خاندی چی شکر دے چی مڑ شو. لاری تنگ کڑی وا جماعت کی تی خلق تنگو او کور کی تی خلق تنگو، چی مریخو ہمرا چی سوک تاو در پسے اوکا، ممار شو ملڑم شا چی پا مرگ دی سوک زڑخکا. تو چی پیدا شوی تا جڑل خلق و خندل دا سی مڑشا، چی تا خاندی و خلق جاڑی دا سی ممڑ کے گا، چی دا خلق پٹ پٹ خاندی چی شکر دے چی مڑ شو. وسم وقت دے سانس ہے تو چانس ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اے صبح کا بولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے. بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اللہ علماء در کڑی د دوی قدر کئی، ما پس ورک
پک به منزلونه ګورې اے په کومو لارو کې چې ناست به وما د هغې لارو به سرونه ګورې کله د مرګ نه چې خبر شي زما بیا په قبرونو به نومونه ګورې داسې مخلص او داسې دردمن به بل ځای کې پیدا نه کړې موږ ته زموږ مشرانو ښودلی دي چا سره مینه کوئ چا سره دوستی کوئ د ده لاس ونیسئ الله سره یې میلاو کوئ الله سره یې میلاو کوئ ګوره یاد ساتئ دا د زندګۍ د کامیاب زندګۍ قانون دی قانون دی یو بزرگ نه چا پوښتنه وکړه زده کوي دا خبره الله به څنګه خوشحاله شي او الله به ما څنګه جنت ته داخل کی زه به څنګه کامیاب شمه هغه بزرگ ورته ډېره ښکلې خبره وکړه الله دې وکړي دا خبره زموږ سمجھ ته راشي هغه ورته وایي کوشش کوه چې څوک الله ته ستا شکایت ونه کړي هسې نه د شپې څوک راوچت شي خپل الله ته وجاړي چې الله زه خو دنه ډېر تنګ یم که نه الله د ده نه خو ما ته ډېر تکلیف دی نو ډېر د سختو او د تکلیفونو نه وتلي خلک دي ښه دوی سره مینه وکئ دا د طالبۍ په دور کې تاسو تپوس وکئ ما بل ورځ بیان کوو لوی شیوخ مشران زموږ ټول ناستو تاسو یقین وساتئ ټول په ژړا شو ما ته مولانا صاحب تا خو موږ ته زموږ زوړ وخت بیا را یاد کو که نه یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں یا بھلے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں اے تپوس وکئ مولانا صاحب د طالبۍ په دور کې تا یې سرې کړي جامې اغوستې دا لمنې به موږ پسې راتاو شوي وي داسې مولانا صاحب تا پراټه پیژندله غوړه ډوډۍ دې خوړلې ده اے موږ نه به ډوډۍ پاتې شوه موږ به جیب کې واچوله او بیا به م وچه خوړله د هغې تکلیفونو نه بعد ادر آ ستمگر هنر آزمائے تو تیر آزما هم جگر آزمائے د ډېرو تکلیفونو نه بعد مور به تورشکې ګنډلې د خلکو دا ګوتې وې سورۍ وې لس روپۍ وې جمع کولې ګاونډیانو نه وې قرضولې وې زما بچی مدرسې لځي ښه ما ته وې په جب کې کېښودلې ما ته وګورئ ما ته تانیزونه به پکې وو ما ته تانیزونه ما ته به وی بچیا ډېرې د سختې روپۍ دي چې ضایع یې نه کې هلکانو به په وقفه کې ځان له چیسکلم ما ته به ته نس کې ما به زما زړه ته نه کېږي زما به زړه کېدو خو ما له به جیب اجازت نه راکو بالا بچی بھی اجازت نہ راکاو او پلار به دیاړۍ لتلو مزدورۍ لبتلو د غربت انتها وا یو ورځ په چوټۍ راغلی وم بوټان یې په خپو کړي پلسټکي سوري و ګوتې پکې بار راوتې وې ما وی بابا دا بوټان خو سوری دي ای ما ته زما د پلار دروغ ویلي و وی دا ما سوري کړي دي وی ګوته یې راله خوږوله نو ما سوري کړي دي او سولیدلی و نو سوری شوی ډېر وخت پس ما ته زما مور وویل ستا د پلار د بوټانو وس نه کېدو چې ځان له بوټان اخیستي وی خو دې فکر کې و چې بچی به دا د عزت تاج په سر کې ماله به زما بچی عزت وګټي ماله به زما بچی عزت وګټي ایک دغه مور په دې فکر کې خپله ځواني زړه کړه او د سترګو نظر یې لاړه او ملا یې ټیټه شوه چې بچی عالم شي بچی د معاشري ښکلی انسان جوړ شي بچی په دې مصله ودرېږي بچی په دې منبر کښېني قال الله قال رسول بیانوي که نه قال الله قال رسول بیانوي اے نوجوانانو واورئ د دې خپلو والدینو دا دردونه دا تکلیفونه دا دعاګانې دا خوارۍ دا سختۍ برداشت کول به ضایع کوو نه که نه انشاءالله لاسونه اوچت کوي نه به ضایع کوو که نه انشاءالله ښکلي علما به جوړېږئ که نه د خپلو علماو ادب او احترام به کوئ که نه انشاءالله الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.